رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کلی کوټ ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ریکارډینګ کوو. یو ځل بیا مو مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټ ګلان کې موجود یو. د بارنا سپیشلی د انګلند نه چې کوم نه فیملی او د مدرسې د پوره خپل ډونیشنونه د صدقو د خیرات په شکل کې د راشن په شکل کې راستولي دي. پاره کې د محله شاتر خیل 3 فیملی 150 پاوند د شانواز خان د طرف نه 60 پاوند یو بل فیملی یغه نو ینا خلو او یغه نه لو 10000 یو بل فیملی نو ما مو ینا خلو. خو بهرحال دا ډونیشن د راشن د پوره د وړو د پوره د خوراک بندوبست د پوره یو د ګوریجه ماجد ته خپل فیملی کې چایلی او عام د مدرسې د پوره رغله او دین ایلوای صدیقونی کړی و فیملی هغه ورغومی د پوره صدقه خیرات کړه دی. الله پاک ته هغه ته ډیر اجر ورکړي، بلکې ټول فیملی او ته ډیر اجر ورکړي. ان شاء الله مو تاسو ته کمپلیټ ریکارډینګ کوو، مو سره اوسه او کمپلیټ ویډیو ګوره مو په دې نت ورک زما کړی کوټی ګلان وای. نو ایوی خور چې کوم د صدیقونی کړي د دې مدرسې ماشومانو د پوره د ورغومی د صدقې خیرات بندوبست کړو او هغه خور چې کوم لکه مشکلات وي په فیملی کې وي، بیماری وي، هغه په کور کې چې کوم نه لکه یو مشر بنیدام یو ترور چې کوم نه بیمار هم دا هغه ته هم خصوصي دواګانې کیږي. نو څوک کومې فیملی چې دې مدرسې سره خپل مدد خپل تعاون جاری ساتي دې ماشومان دي پورا په دې کې د تاسو چې ګورئ دا ماشومان وړه دي پکې دې کې زیات تر دي غریبانو دي، فیملی نه دي، یتیمانان دي، چا مور نه وي، چا پلار نه وي. او موږ په دې کلی کې چې کوم د لوکل مدرسه جوړه ده نو په دې کې د خپل د علم اسلامي درس دو حاصلوي او دا تاسو ورونو خویندو په مدد دې د امداد جاری ده. نو الله په تاسو ټول ته ډیر اجر درکړي چې دې یتیمانو غریبانو ماشومانو سره تاسو خپل مرسته او مدد کوي. خاتم لګیا دی ان شاء الله د خاتم نه بعد خصوصي دواګانې کیږي هغه فیملی ته چې چا موته چې کوم نه دې ماشومانو لپاره دې مدرسې لپاره خپل ډونیشنونه راستوي. د خیر سجی بس مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټلی کلان ته مو یا دغه د کوم فیملی چې موته د صدقې د پوره دی ورغومی یلیو الحمدلله د مدرسې ته مو د ماشومانو د پوره راورسولو. الله پاک دې دا صدقه په خپل در کې قبول او منظور کړي چې سم مقصد د پوره دا صدقه د ماشومانو د پوره د مدرسې د پوره غلی د ورغومی په شکل کې. او د خیر سره دلته د قرآن شریف د خاتم د تلاوت اهتمام هم شوی دی. هغې نه بعد به چې کوم دی نو مولانا صاحب به پکې خصوصي دواګانې هغې فیملی ته کوي چا چې موږ ته د صدقې دپاره یلي وو چې هغې څه مشکلات وي، څه تکلیفات وي، پریشانۍ وي، الله دې ورته دې صدقې په بدل چې کوم دی نو ختمې کړي. زموږ د سلیخانې کلي فیملی ده، یوه خور ده
هغې ریکویسټ کړی و او هغې په فیملی کې چې کوم دی نو لکه یوه ترور ده مشره ده او هغې چې کوم دی نو څه بیماري م ورته ده نو هغې دپاره د روغ صحت دپاره م چې کوم دی نو لکه ریکویسټ کړی و نو انشاءالله دا عیدې به لولا کېږي د مدرسې ماشومانو دپاره او هغې نه بعد به چې کوم دی نو ماشومانو دپاره د خوراک بندوبست پکې کېږي 200 روټۍ م ورسره دي ټوټل 200 روټۍ او د یو ورغومی کومه چې د ورغومي الولا وه هغه وشوله خو د الولې ټیم کې مو یې ریکارډینګ ځکه نه کوو چې ما ته څنګه چې دې نه مخکې ویډیوز کې مو ویلي دي د بار نه څو فیملی او ما ته ویلي چې یاره دلته کې چې تاسو کله د الولې ټیم ریکارډینګ کوئ نو هغه بلډ او وینه چې کله د الولې چې کوم ځناور دلته کې صدقه خیرات کېږي نو بیا ماشومان ډېر خفه شي چې کنه یاره دا ویلې دا الولا داسې کېږي او نو دغه دی واجب مو یا لولې ټیم چې کوم دی نو لکه ریکارډینګ نه کوو لکه هغو سوچ دا وي چې کنې د ځناور سره ظلم کېږي خو بهرحال هغه ریکارډینګ مو اوس نه کوو او انشاءالله دغه د الولا وشوله دا به اوس پیسې کېږي او بیا به د ماشومانو ته چې کوم دی د خوراکۍ دپاره دا تیارېږي بس د خیر سره دغه دی د ورغومي کومه صدقه چې د مدرسې ماشومانو دپاره شوي وه دغه د تیاری کېږي او انشاءالله دا چې کله تیار شي خوراکه تیاره شي نو بیا به ماشومان د خیر سره په دې مدرسه کې چې څومره دي هغې د یوه ټیم خوراکه به پکې وشي نو بس الله پاک دې دا صدقه په خپل در کې قبول او منظوره کړي کومې فیملی چې دې ماشومانو دپاره کړي موږ د سلیخانې کلي فیملی ده په انګلینډ کې او بس الله پاک دې صدقې په بدل باندې چې کوم دی نو هغې چې څه مشکلات وي تکلیفات پریشانې الله دې ورته ختمې کړي امین ثم امین د خیر سجی کوم چې د ورغومي د صدقې پروګرام او خیراتو په دې مدرسه کې د ماشومانو لپاره الحمدلله هغې کې چې کوم دی خوراکه تیاره شوه او دا د یوه ټیم خوراکه ده کوم چې د ورغومي الولا وشوه هغې نه بعد پخلی وشو تاسو کتل شئ چې دا ماشومان ټول ناست دي مدرسې چې څومره دي الله پاک دې دا صدقه هغې فیملی په خپل در کې قبول او منظوره کړي چې د ماشومانو دپاره په دې مدرسه کې کړي آمين ثم آمين يملأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن يملأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن حاجی د خیر سره کوم ډونیشن چې ما ته د مدرسې دپاره راغلی هغې کې موږ تقریبا دغه 29 بیګز د وړو بورې او 10 چې کوم دی نو هغه لکه د پیو کوټنې دي ورسره دالونه کرښې وغیره او بس ځایونه دا د مدرسې ته موږ دغه راورسولې دا چې کوم دي موږ د محله شاترخیل فیملی دي هغې ما ته د مدرسې د ماشومانو دپاره د راشن دپاره سپیشلي د وړو دپاره ویلي چې دی دلته کې د وړه ډېر زیات استعمال دی تقریبا 2 بورې ایریز دي چې کوم دی نو دی لاګي ویلي چې تقریبا 120 پورې دغسې په دې کې ټوټل سټوډنټس او هغې چې کوم سټاف ته ټیچرس په دې مدرسه کې نو په دغې وجه دی د وړو استعمال زیات دی نو الحمدلله هغې فیملیو په مدد سره موږ دا وړه دې ته راورسولو تاسو کتل شئ چې د ګوډي نه خولي کېږي مولانا صاحب هم دلته کې دی او انشاءالله سپیشلي ما دې ته ویلي وو د قرآن شریف د ختم د تلاوت د اهتمام دپاره چې دلته کې هغو فیملیو دپاره ختم وکړي وایي دې نه علاوه چې کوم دی نو موږ ته چې مسجد ته چا ویلي وو موږ ریپورټر ماجد ته د یوه دیګ د وریژو د چاولو نو ویډیو خیرات موږ کړی و نو اب هم دې کې وي د خیر سره تاسو به هم وګورئ او بله ما ته چې کومه لکه سلیخانې کلي یوې فیملی د صدقې د خیرات دپاره
د ورغومي نو عام دی کې به تاسو ویډیو ګورئ د خیر سره نو صدقه خیرات هم شوی او انشاءالله هغې فیملی ته به هم خصوصي دواګانې کېږي دا وګورئ دا ملپک د پیو کاټنې تقریبا لاس پورې دا دي 8 دانې دا دي او 2 دا کاټنې دي ورسره چې کوم نه د دالونه فرق دا 5 kg each دالونه چانې دا فرق دی خولي شو نو بس دا وګورئ چې غوړه خولي شو انشاءالله مولانا صاحب به دوام کوي خصوصي د خاتم نه بعد واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن ها د خیر سره جي دا یو د ریجو د غوښې ولا چې کوم نه نو دا خولي کېږي دغه دی مدرسې ته راغلی مولانا صاحب څنګه انشاءالله او دا د ماجد صاحب ته چا وینا کړې وه ده ته یې دا ذمه ویرې کړې وه نو په خپله لګیا دی دغه دی دیګ خولي کوي او بس چې څه مقصد دی پوره دا صدقه راغلي د وریجو دیګ د غوښې او انشاءالله مولانا صاحب به پکې دوام کوي او خاتم به هم کېږي شیخ اگر میدی جوړي نه صحیح ده خو په سور لګایم ورو طریقې سره بیړه نشته که نه نن پکې کولې ته دن نشته که نه خو ایک ټکټ مې دو مزې وي دا ما پکې اخله اوس په دې لوس بس لوس مې ستړی شو دې ګس لوس ایم او چې دا ګرمي دي لوانه نه استلای کوي نه مون نه سه شل دې کو خولي کوم ته دوپ کو سامنے دیکھ خولی شو بس کسی وړه سیر دا پاته لاګي چې کوم دي ها بیا به وي نو بس دا دیکھ دغه دی خولی کېږي شیخ صاحب لګیا دی کله نه چې خولی چې دا غوښې پکې ګورئ چې پاټې پاټې بسري پکې وي تقریبا خولی شو ښه مولانا صاحب د خیر سره کومو فیملیو چې ما ته تاسو د مدرسې دپاره د یوه دیګ وریجو هغه ماجد ته مو چې کوم د ریپورټر دی هغې ته چا فیملی لکه وینا کړې وه خصوصي دواګانې هغې ته مو کې چې هغې کومه صدقه خیرات د یوه دیګ د وریجو تاسو د مدرسې ماشومانو دپاره هغه کړی نو هغې فیملی چې څه مشکلات وي څه تکلیفات پریشانۍ وي هغو ته خصوصي دوا وکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا اللہ دا صدقہ په خپل دربار عالیہ کې قبول و منظور کړي اس مقصد دې پرې کړی الله مقصد نه پورا کړي امين دې صدقې او برکات سره یا الله غ ټول مریضانو ته شفاء کامله عاجله مستمره او نصیب امين روغ صحتونه ورته یا الله ور نصیب کړي امين خپل د صحت خزانه ورته صحت ور نصیب کړي امين د هر قسمه مهلک او خطرناک بیماریو نه وساتي امين دې صدقې ثوابونه دې مردگانو ته ور ورسي امين یا الله قبرونه منوره ماتر کړي امين قبرونه یا الله جنت د باغچونه باغچې وګرځي امين انسان د سمرم لغښونه نشوي د صدقې او برکات سره ورته معاف امين قبر د عذابونو نه وسات امين دې صدقې او برکات سره یا الله د ټول تکلیفونه پریشانې مصیبتونه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي امين یا الله ټول رکاوټونه ختم کړي امين په خپل بچو باندې یا الله خوشاله کړي امين کوم به بچی نه یا الله نه کمال او صالحین بچي ورته ویر کړي امين چې بچی شته الله نه فرمانه او بد عملونه ورته وساتي امين یا خپل والدین لپاره یا الله سترګو یخواله وګرځي یا الله حاسدین حسد نه ورته وساتي شر پسند شر نه وساتي دشمنه بدونه وساتي ظالمانه ظلم نه یا الله وساتي عزت د حیا او د پاک دمنه ولا ژوند ورته نصیب کړي دی عزت او د بیا د ژوند نه یا الله وساتي امين
مولانا صاحب دا یو ورغومي صدقه چې تاسو ته راغلې وه دا یې موږ د سلیخاني کلي یوې فیملۍ د بار نه انګلینډ نه چې کوم دی نو لکه تاسو د ماشومانو دپاره دا بندوبست کړی و د صدقې هغې په کور کې چې څه مشکلات وي تکلیفات وي بیمارۍ وي یوه ترور پکې بیماره ده هغې ته خصوصي دوا وکړئ او هغې ترور چې کوم دی نو موږ سره مدرسو د جوماتونو په هر یو کار خیر کور کې چې کوم دی نو عیسی هم اخیستې ده خصوصي دواګانې هغې ته وکړي او د کومې خور چې موږ ته یې هغې چې څه مقصد دی څه مشکلات دي تکلیفات دي هغې ته هم خصوصي دواګانې خصوصي دعا ورته وکړئ یا الله دغه صدقه په خپل دربار الیا کې قبوله منظوره کړي آمین دغه ترور ته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ور نصیب کړي آمین یا الله صحت کامله جلا مستمره ورته نصیب کړي آمین د خپل اطاعت د فرمان بردارۍ دپاره ورته روغ صحت ور نصیب کړي آمین څه قسمه بیماري دی الله ته ورباندې علیم او خبیر ذات یا الله خپل رحم او کرم ورباندې وفرمایي روغ صحت ورته نصیب کړي آمین د فیملی کې چې نور څومره مریضان یا الله ټولو ته روغ صحتونه ور نصیب کړي آمین یا الله د مهلکو خطرناکو بیماریو نه وساتي آمین او یا الله نور چې څومره تکلیفونه پریشانۍ مصیبتونه یا الله په خپل فضل او کرم سره ټول تکلیفونه پریشانۍ مصیبتونه ختم کړي آمین یا الله دې بدلې په دنیا او آخرت کې ویر کړي ټول رکاوټونه ختم کړي یا الله حق الله خروزه دروازې ور باندې کولاو کړي حرام مال نه وساتي یا الله دې مشتبه مال نه وساتي او یا الله دې صدقې او برکت سره غیر حاسدین او حسد نه وساتي شر پسند او شر نه وساتي جیلونه عدالتونه سپتالونه وساتي دشمنه او بدیونه وساتي یا الله عزت دې حیا دې پاک دمنه ولا ژوند ته نصیب کړي دې عزت او دې به دې ژوند نه وساتي په خپل بچو باندې خوشاله کړي بچي یا الله دې نافرمانه بدعملیو نه وساتي خپل والدین لپاره یا الله په دنیا او آخرت کې سترګو اخواله وګرځي او یا الله جولای د خوشاله او نه ډکه کې غمونو دردونو پریشانه مصیبتونو نه وساتي آمین مولانا صاحب د دریو فیملیو ایمویه د محله شاترخیل کوټلی ګلان هغې د چې کومه لکه د راشن بندوبست کړی دی د وړو په شکل کې د پیو کوټنې وروړي څه چې تاسو ضرورت نو هغو فیملیو ته خصوصي دواګانې وکړي چې هغې څه مشکلات تکلیفات وي پریشانۍ وي یا الله د صدقات په خپل دربار کې قبول او منظور کړي آمین یا الله د صدقې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي آمین دې په برکت سره یا الله ټول مریضانو ته روغ صحتونه او نصیب کړي آمین شفاء کامله جلا مستمره او نصیب کړي آمین هر قسمه مهلک او خطرناکو بیماریو نه یا الله وساتي آمین دې بدله یا الله په دنیا او آخرت کې ویر کړي آمین دې ثوابونه یا الله هغه مردگانو ته ورسه آمین دې صدقې برکات سره یا الله قبرونه منوره ماتر کړي آمین یا الله په خپل بچو باندې خوشاله کړي آمین یا الله بچی دې فرمانه بدعملیو نه وساتي آمین بچی ورته یا الله په دنیا او آخرت کې خپل والدین پر سترګو اخواله وګرځي آمین یا الله دې هر قسمه فتنو شر او فسادونو نه وساتي آمین یا الله حسدین حسد نه وساتي شر پسند شر نه وساتي دشمنه بدیو نه وساتي ظالمان ظلم نه وساتي جیلونه عدالتونه اسپیټالونه نه وساتي یا الله جادوګر او تعویذګر دې شر نه وساتي یا الله عزت دې حیا دې پاک دمنه ولا ژوند ته نصیب کړي دې عزت او دې به دې ژوند نه وساتي یا الله دې عزت او دې به دې ژوند نه وساتي حتی الله فرق خروزه دروازې ور باندې کولاو کړي خیر او د عافیت دروازې ور باندې کولاو کړي یا الله دې شر دروازې ور باندې بند کړي آمین حاجی آخري کې جی ټولو مسافرونو خویندو ته چې څوک موږ سره دغسې په مدرسو جوماتونو کې په هر یو کار خیر کور کې عیسی اخلي او سپیشلي حاجي صاحب رشید الله ماته د روغ صحت دپاره ویلي چې بیمار دی دغسې امیر نواب مده هم بیمار دی گورنر مده هم بیمار دی نور هم چې څومره موږ د کلي مسافر بیماران دي په کورونو کې په هسپتالونو کې پراته دي هغې ته خصوصي د روغ صحت دپاره دواګانې وکړي جي څومره مسافرونه خویندې خیراتونه کوي صدقې کوي د مسجدونو سره د مدرسو سره خار غریب سره مریضانو سره د ټول صدقات د په الله رب العزت په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور آمین یا الله دې بدلې په دنیا او آخرت کې ویر کړي آمین دې صدقو برکات سره یا الله دې هر قسمه تکلیفونه پریشانۍ مصیبتونه نه وساتي آمین دغه مریضانو ته حاجی رشید الله ماما شو او دا نور مرګرو نامونه چې ګم د شبیر بای واغستو یا الله دې ته صحتونه ور نصیب کړي آمین یا الله روغ صحتونه ورته ور نصیب کړي آمین چې څه قسمه بیماری دی یا الله تور باندې علیم او خبیر ذات یا الله خپل رحم او کرم ور باندې او فرمای د خپل اطاعت لپاره د خپل فرمان بردارۍ لپاره د عبادت لپاره او روغ صحتونه ور نصیب کړي خپل د صحت د خزانو ورته صحتونه ور نصیب کړي نورم چې سمره مسافرونه خویان دي بیماران دی الله ټول ته دې صدقو برکات سره د تلاوتونو ختمونو په برکات سره روغ صحتونه ور نصیب کړي یا الله د هر قسمه مهلک او خطرناک بیماریو نه وساتي چې چا څه قسمه پریشانه یا الله پریشانه ختم کړي دې ټول صدقو ثوابونه د مردگانو ته ورسه دې صدقو برکات سره یا الله
یا غیر مردگانو قبرونه د جنت د باغچونه باغچې وګرځي. خصوصي دعا وکړئ چې چا بچي نشته دی. ډېر کسان چې کوم دی درخواست کوي دعا چې چا بچي نشته الله هغه ته نیک عمل او صالحین بچي ورکړي. نیک عمل او صالحین بچي ورته ورکړي. چې چا بچي نافرمانه دی الله نافرمانه بد عملیونه ورته وساتي. خپل والدینو لپاره یا الله سترګو اخواله وګرځي. وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. جزاک الله. بس د خیر سره جی تاسو د ویډیو وکتل مو یو ځلې بیا مدرسې ته راغلي او کوم صدقې خیراتونه چې د مدرسې لپاره د بار فیملی او د طرف نه شوي وو هغه که د دیګ د وریجو دیګ په شکل کې وو که هغه د صدقې د ورغومي د خیرات په شکل کې وو که هغه د راشن په شکل کې وو. تاسو کمپلیټ ویډیو وکته. بس اخیری کې به موږ دا وایو چې الله پاک دې دغه ټولو فیملیو ته ډېر اجر ورکړي چې د مدرسې سره دغه مر خپل خدمات پیش کوي. د مدرسې ماشومانو لپاره ویلي چې په دې مدرسه کې ډېر زیات لکه اپله د کلو ماشومان دي لو کړي خپل کلي دمره پکې نشته او اپله د کلو نه د خټکنامې نه چې کوم نه یتیمانان غریبانان په دې مدرسه کې خپل اسلامي سبق خپل درس علم حاصلوي. نو دو مدرسه الله پاک روانه کړې ده. ایمو یې کوششونو روانه کړې ده او تاسو مدد روانه کړې ده. کچېرې ایمو یې د کوشش نه وی تاسو د مدد نه وی نو دو ته ډېره لکه مشکلات به تکلیف به. خو بهرحال الله پاک د مدرسه روانه کړې ده. تاسو ټول ورونو خویندو ته دی الله پاک دې ډېر اجر درکړي او بس کوشش وکړئ ویلې چې دا خپل د کلي لو کلي مدرسه ده. ایمو یې اول کوشش خپل مدرسې ته وي خپل کلي لپاره بیا یې هغې نه بعد چې کوم نه نو اپله دې پلکلو نه چې موږ ته ریکویسټ وشي د مدرسو یا د جوماتونو نو بیا موږ هغې سره خپل منډه تړه خدمات پیش کوو. نو بس اوس به پکې موږ دما وړو انشاءالله بل نوي کلیپ سره بیا زیریږو په خپل نیټورک باندې تر هغې پورې اجازات اخلو. الله حافظ. الله پامان.